ټول اوچت اوچت نصیحتونه دي چې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابي هغه په دې کې پرته ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. په دې روان وخت کې چې تاسو کې څوک ژوندی پاتې شي هغه به ډېر غټ اختلافات او فتنې او دا به ویني. ګوره دا رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته وایي نو چې د هغو نه بعد او بیا زموږ دا وخت څومره اختلافات او څومره فتنې دي او غټې لانجې دي او غټې جاخې دي. قسمه قسم فرقې خلکو جوړې کړي دي. درې اویا فرقې چې رسول صلی ذکر کړي دي هغه راښکاره شوي. او څوک وایي زما مشر پلانی دی او څوک وایي زما پلانی دی او څوک وایي موږ په حق یو بل وایي موږ په حق یو. هغه عام مسلمانان په کشمکش کې اچولي. نو داسې اختلافات او فتنې به راځي قسمه قسم فتنې. رسول صلی الله علیه وسلم اوس یو طریقه ښیي په دې فتنو کې د بچ کېدو او د حفاظت. چې دا فتنې خو به راځي دا اختلافات به راځي. دا زمونږ کار صرف دا دی چې نصیحت یو سړي ته وکړو خو نور اختلافات ختمول چې نه فرقې دي بالکل نه جوړېږي دا زموږ په لاس کې نه ده. یو سړی به اختلاف کوي یو سړی به فرقه جوړوي یو سړی به فتنه خوري خو موږ به څه کوو موږ به د رسول وسلم په دې نصیحت عمل کوو. هغه نصیحت څه دی فعلیکم بسنتي زما لار به مضبوطه راونیسئ. دا ډېر خلک راشي موږ نه تپوس کوي شیخ صاحب دا خو ډېر شي خلک د هر یو وایي زه په حق یم زه څه وکړم. پلانی وایي جنتیان موږ یو پلانی وایي موږ جنتیان یو پلانی وایي موږ په حق یو تاسو وایي موږ په حق یو. نو زه څه وکړم جواب دا دی چې ته دغه چل وکړم چې رسول صلی دې ذکر کوي فعلیکم بسنتي. ته دا ولټوه چې کوم یو د رسول صلی په طریقه روان دی او چې کوم سړی د رسول صلی په طریقه روان هغه په لار مضبوط روان دا په حق دی کې شک نشته. فعلیکم بسنتي زما لار مضبوط راونیسئ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وزمان بعد چې کوم خلفاء راشدین رضی الله عنهم سلور دي ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعين. د دې سلورونو لار به مضبوط راونیسئ تمسكوا بها رسول الله وبینیسئ. ولې چې نه عمل وپې وکړئ الفاظ یې استعمال کړي تمسكوا بها وبینیسئ ښه مضبوط. بیا رسول الله وایي وعضوا عليها بالنواجذ او د جامې د غاښونو به رابند کړئ. الله اعلم دې کې حکمت دا ښکاري چې رسول صلی دا خبره ولې وکړه چې جامې د غاښونه پرې راونیسئ. نهایي کې یو خبره دا ده چې خلک به کوشش کوي چې تاسو نه دا لار راکاږي خو تاسو به د جامې د غاښونه بند کړئ چې ګډوډه نه شي. څوک به راته وایي ته وهابي څوک به راته وایي ته د فلاني ملک نه پیسې اخلي څوک به لامذهبه څوک به بې ادبه څوک به د انګریزانو ایجنټ وایي څوک به راته څه وایي څه به وایي قسمه قسم نومونه به په تا باندې لګي خو ته به دغه لار نه پرېږدې په هغې باندې به د جامې غاښونه رابند کړي. که د مخکیني غاښونه ته به یو شي رابند کړي خوله کې ونیسي نو هغه که څوک یې راکاږي بیا وړی شي خو چې د جامې ته به رابند کړي هغې کې زور ډېر وي. ځکه رسول صلی الله وایي چې د جامې د غاښونه به تاسو راونیسئ خو چې زما د طریقه د نه چې پاتې نه شي او د صحابه کرامو د طریقه د نه پاتې نه شي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث موږ دغې دپاره ذکر کړو وإیاکم ومحدثات الامور. رسول صلی الله وایي تاسو یرومه او ځان لرې ساتئ ګورئ په دین کې د نوو کارونو نه. نو دا سویم نصیحت شو په دې حدیث کې. دا څلورم شو اولنی تقوا دویم د حاکم خبره منل دریم د رسول صلی الله لار مضبوطه راونیسئ. نو څلورم دا شو چې په دین کې د نوو کارونو به ځان لرې ساتئ. فإن كل محدثة بدعة په دین کې هر نوی کار بدعت دی وكل بدعة ضلاله او هر بدعت ګمراهي ده او په بعض روایتونو کې راځي وكل ضلاله في النار او هر ګمراهي به کوم ځای کې ده په جهنم کې ده. دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي رحمه الله راوړی. نو ګوره دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم چې ځان به لرې ساتئ د نوي کارونو نه د دین ته پوره شی نو نوي کارونو ته پکې ضرورت نشته. ځکه امام مالک رحمه الله وایي چا چې په دین کې بدعت وکړو او د بدعت تعریف وکړو بدعت دې ته وایي زه ته لنډ تعریف کوم دا کومې خبرې چې تاسو ذکر کوم دا حاصل د ډېرو خبرو دی چې دې لپاره الحمدلله کتابونه مطالعه شوي دي دې لپاره بیانونه اورېدل شوي دي. یو عالم چې کله کینې او بیان کوي که نه دې ته د خپل ژوند ټول خلاصه ته په لږ ساعت کې بیانوي. نو دې خبرو قدر کوئ. هغه به دې خبرو پسې ستړی شوی کتلي کلونه پسې اړولي دي مال یې لګولی ځان یې ستړی کړی بیا تا ته بیان کړي په لږ ساعت کې. د بدعت تعریف علماو کړی دی اوږده اوږده تعریفونه به کې نشتي. زه د پښتو ژبه کې لنډ تعریف کوم په دماغو کې کښېنوم. په دین کې دا ټکي به ورسره لګوي په دین کې
په دین کې نوی کار کول د عبادت په نیت باندې چې د هغې اصل نه په شریعت کې دا بدعت دی. نو ګوره دې کله چې دا تعریف ته وکړو نو ډېرې خبرې ته بهر ته ووتې د بد جاهلان راشي یاره تاسو څه هر شي باندې د بدعت فتوا لګوئ د تا چې د سور ټوکې په سر باندې اچولی دا رسول چې دا اچولی او د ته چې په سپیکر کې درس کې رسول چې په سپیکر کې کړی ته چې په موټر کې ګرځې رسول چې د موټر ګرځېدلی ته چې جومات کې لیټونه لګولي رسول صلی لګولي دا ډېر غټ جاهل انسان او دې چې د دین خبر نه دا غریب نه دی خبر دین نه ځکه دا قصې کوي او دا ګډې وډې ولي موږ ورته دا وایو وروره موږ تعریف د بدعت ته کړی دی تر حواله د علما کتابونه چې څومره علما تېر شوي هغوی د بدعت تعریف دا کړی دی چې په دین کې نوی کار کول او دا تعریف هغوی د حدیثونو نه اخیستی دی. حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها حدیث دی په صحیح مسلم کې دی مشهور روایت دی من احدث فی امرنا چا چې نوی کار وکړو زموږ په دې دین کې زموږ په دې دین کې د تعریف د دې ځای نه اخیستی شی من احدث فی امرنا هذا ما ليس من چې په دې دین کې نه وي ما تاسو تعریف کې څه وي چې اصل په شریعت کې نه فهو رد عمل مردود لین قبله نو یو سړی به دا ووایي چې شیخ صاحب دې حدیث کې هم منه راغلې ده د بدعت جوړولو نه خو چې اوس پوخانه چې د نوی کار شوی او موږ په هغې باندې عمل کوو نو موږ خو جوړ نه کړو که نه موږ جوړ کړی خو نه دی جوړ شوی خو هغه د مخکې نه دی چا به جوړ کړی نو دا خو په دې حدیث کې دننه رانغی د هغې لپاره بل حدیث دی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ امر پرې نه وي ګوره چا چې داسې عمل وکړو لکه دا مخکې چې بل چا جوړ کړی او که تا جوړ کړی فهو رد عمل مردود دی. ما خبره دا کوله چې راباز کې سند راشي وي ته چې د سور ټوکې په سر او ته چې د ګاډو کې کښېنې او تاسو چې دا کوئ تاسو چې دا کوئ نو هغوی ته موږ دا وایو چې د دې تپوس سره خو موږ ته دا خبره واضح شو چې د علم نه تاسو خالي یې او دویمه ده چې بدعت هغه عمل ته وایي چې هغه انسان د دیندارۍ په نیت باندې کوي او دا وایي چې په دې باندې الله ما جنت ته رسوي بیا به موږ دلیل غواړو خو که څوک سپیکر استعمالوي نو سپیکر دې لپاره نه استعمالوي چې دا ماته الله یا د الله پیغمبر ویلي ګاډي کې که څوک ګرځي نو هغه دا نه وایي چې د ګاډي کې دې لپاره ګرځم چې جنت ته ورسم که یو سړی جاز کې سفر کوي دې لپاره خو نه کوي چې زه به جنت ته ورسم په دې نیت خو نه کوي که نه کله چې یو سړي دا ووایي چې سپیکر په درس کې استعمالول سنت طریقه ده په دې باندې دومره نیکیانې میلاویږي دا اوس بدعت دی اوس به دنه تپوس کوو دلیل به ته غواړو ځکه چې دی د دیندارۍ په نیت کوي په دې خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ ځکه ډېر خلک به تاسو په دې مسله کې تنګوي او دا به راته وایي مړه تاسو په مخه په درسونو کې وایي بدعت دی او بدعت دی ته چې دا پلانې کار کوې دا رسول هم کړی نه چې علم ورسره نه یا غریب اریان شروع دا خو یو خبره ده نه چې علم ورسره نه چې علم ورسره دا خو هېڅ خبره نه پالتو خبرې کوي دوی عبادت په نیت چې یو کار وکړي نوی هغې ته بدعت ویله کېږي ښه دا تعریف شوی بدعت ما خبره د امام مالک رحمه الله کوله امام مالک رحمه الله وایي چا چې په دین کې نوی کار وکړو فقد زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان فی الرساله نو دې سړي دا ګمان وکړو چې رسول وسلم په دې رسالت کې پیغمبري چې کوم پیغام هغه ته میلاو شوی د الله طرف نه د هغې پر رسولو کې خیانت کړی د دې سړي دا ګمان دی او دم دي شي لکه اوس یو سړی لګیا دی په دین کې نوی کار راویستو نه په قرآن کې شي نه په حدیث کې نو د ده مطلب دا شو چې دا کار په شریعت کې و خو پیغمبر موږ ته نه دی بیان کړی نو هغه خیانت وکړو والعیاذ بالله او الله وی اليوم اکملت لكم دینکم ما خو دین پوره کړی او بل ذکر الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر ګوره خبره به رسېږي زه درته ووایم او حجة الوداع په موقع باندې په آخرني حج کې رسول صلی الله علیه وسلم اسمان ته ګوته چوده کړه یا الله ته ګواه شه ما دین رسولی دی خلکو ته رسول صحابه کرامو ته ما رسولی که نه دی ټولو یا رسول الله تعالی رسولی دی رسول صلی ګوته اسمان ته ونیو یا الله ته به ګواه شه ما ګوره دین رسولی نو چې کوم سړی په دین کې نوي کارونه کوي د ده مطلب دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا رسالت موږ ته پوره نه دی رسولی نو بیا د امام مالک رحمه الله بل قول واوره ډېر عجیبه قول ډېره خوږه خبره ده وی کومه خبره چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې دین نو هغه نن دین نشي کېدی کومه خبره چې په هغه وخت کې دین نو هغه نن دین نه دی که یو سړی موږ ته یو خبره ښیي
او هغه د صحابه کرامو په وخت کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه دغه اوچتو خلکو په وخت کې نه نن ته څنګه دین جوړه مطلب دا چې دا دین دغه سره نو تاسو رښتې بدعتي انسان دومره نقصانی دی نه د بدعاتو نه ځان لري ساتل د زمونږ شریعت مونږ ته د خبرې امر کړی تر دې چې من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام چا چې د بدعتي سړي عزت وکړو نو د اسلام نړۍ ختمېږي ګوره د بدعتي سړي د عزت نه مننه بدعتي سړي به عزت نه کوي ته چې د بدعتي سړي عزت کوې او د هغه صفتونه کوې نو دا خو ته ورو ورو اسلام ختموې که نه ځکه امام فضیل بن عیاض رحمه الله وی چې من احب صاحب بدعه چا چې محبت ساتو د بدعتي انسان سره فقد احبط الله عمله الله رضا ټول اعمال ختم کړو واخرج نور الاسلام من قلبه او د اسلام چې کوم رڼا هغه ته الله وویسته زموږ د دین مشران چې کله به بدعتي انسان مړ شو هغه به خوشحالېدو ولې به خوشحالېدو چې یو داسې انسان مړ شو چې هغه د دین ته نقصان رسو او دا ګمانو دغه چې پیغمبر نه ډېرې خبرې یې شوي دي زه بیانوم نو دا بدعات او خرافات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه کرامو ته چې دا به راځي اختلافات به پیدا کیږي فرقې به جوړیږي تاسو به زما طریقه مضبوطه راونیسئ نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا فتنې به وي او اختلافات به وي نه خوشتي او زموږ په زمانه کې ښه په زور او شور سره دي